لیکن د یو کس اعمال بره ماته نه رارسیږي د چا نه چې فیملی کې څوک خفه دي اوس توجه کوئ دې خبرې رشته کې دنه څوک خفه دي محترمو څه دی خیال دی شب قدر باندې د معافي نشته الله وایي چې تمام امت محمدیه ته مې د معافی خپله د رحمت دروازه کلو کړې ده او د جنت اته وړه دروازې مې کلو کړې دي چې په کومه ننوځې نو راځه ځان له دغه کوه او ای چې رشته کې درنه څوک خفه دی رور درنه خفه دی او تر درنه خفه دی او ماما درنه خفه ښځه خاوند یو بل نه خفه دي په میاشتو میاشتو خبرې نه کوي قسم دی الله وایي زه پې باندې خفه کېږم او ته ما نه زور راکې نو زه تا نه زور در نه کړم ته زما رب نه زور ورکې زما رب به تا نه زور در نه کړي چې ته الله خفه کې په یو کور کې نه لګي د محترمو د رور سره نه لګي بغض دی او بنیتي ده هغه پر جوړو نو ښځه ورته وایي اوس به ته پر جوړوړې دې غریب مړ شي ځان مړ کړي او قرضونه وایي په نالګي کې او په بغض ای که ستا لګېده نو دغه یو فرج او فریزر ستاسو د ټولو دپاره کار کوي دا ولې دا د محبت او که نفرت شو نو لس څیزونه به یک وخت ستاسو کار نه کوي دا د نفرت علامه د نفرت سره نحوست راځي په کور کې لعنت راځي او بې برکتي راځي امام الانبیا جمله وفرمایه ای موږ د خپل عمر دپاره څومره ډایټینګ نه کوو توجه شته ورزش نه کوم چې عمر مې ډېر او صحت مې تندرستي زما پیغمبر جمله وفرمایله د عمر د طویل والي دپاره د رشته دارو سره صله رحمي وکړه چې رشته دار درنه خوشحالي عمر به دې ډېري رزق به م دې ډېري او الله وایي د بد مرګ نه به دې م ساتم شوک سره سبحان الله دا ډېره نه ده زموږ دپاره چې رزق هم ډېر دی عمر به دې م ډېري ډایټینګ ته ضرورت نشته رشته دار خوشحاله ساته نو ډایټینګ ته ضرورت نشته پر د خود بخود او دا زه نه وایم دا امام الانبیا جناب محمد رسول الله وایي محترمو رشتو کې ډېر درار دی د ښځې خاوند په مابین کې درار دی د مور او لور د په مابین کې درار دی د زوی او د مور ته ماله د خوښې واده نه کوې زوی په دې د مور او د زوی په کلونو نه لګي الله هم خوشحاله که भरपूर اخلاص وکړي ما وی 35,000 بل راغلی دی چې ستاسو لاس جیب ته ښکته شو الله پکې بیا برکت اچي الله پکې ما څه ووی برکت اچي تاسو اخلاص کوئ خدای وایي زه پکې برکت اچوم انشاءالله الرحمن انشاءالله او دا زما جیب ته نه راځي او د اجي صاحب جیب ته نه راځي دا د الله ای من ذا الذي يقرض الله قرض الله وایي څوک ته چې ماله قرضه راکړي الله له قرضه ورکړي محترم الله له قرضه ورکړي ما د رشته او د تعلقې خبره وکړه ویم اخیری جمله که بند کړم اواز راکړي ووایم که بند کړم خراسان کې یو عالم او یو بزرګ مکې عالم او بزرګ عالم لویه مرتبه ده تاسو ته پته ده موږ د علماو څومره قدر کوو تاسو ته وایم زه مولا نه یم خو د مولیانو پیښې کوم یو جمله ووایم که بنده کړم زه مولا نه یم عاجزه مولا یم او ځان ته مولا هم نه یم لا چڼې طالب العلم یم قسم دی دا ستاسو دا خلک مې دومره قدر او عزت کې پټکې راله بل چا اغوستی دی ټوپۍ راله آبلل بل چا راکړه کپړې بل چا راکړي جوړې کړې بل چا دي لاندې بنین اچولې دی بل چا راکړی دی جیب کې مې موبایل بل چا راکړی دی قسم دی بالپین بل چا راکړی دی پیزار راله بل چا اغوستی دی قسم دی په ګاډي کې پټرول بل څه اچي دا ولې دا د یو عالم مرتبه ده او خلک محبت دومره کوي د عالم دومره مرتبه ده محترمو ما ووی یو عالم او بیا بزرګ او بیا په مکه مکرمه ته راغی تمام زندگی په مکه کې تیره کړه درس او تدریس په د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو کو وای قسم د خلکو به سره امانتونه کېښودل یو مرید په سفر تللی و چې راغی پیر صاحب وفات شو دا عالم وفات شو دا مرید ډېر خفه و چې پیر صاحب مې ونیلې سوالونه به یې کول خدایه ما ته خپل مولوي صاحب په خوب کې وښیه ما ته خپل مولوي صاحب په خوب کې وښیه وایي یو ورځ خوب کې ولیده چې دا پیر صاحب د جهنم په اور کې سوځېده الله دې اوساتي امین وای وای دې ډېر حیران شو وی قسم دې په خوب کې مې حیران شوم وای د سترګو نه مې وینې رابهېدې ما وی چې دا عالم او په مکه مکرمه کې او درس او تدریس او بیت الله ته ناست او دی جهنم کې ما وی حضرت ولې دا کار د سره وشه ما ته وی قسم د خراسان کې مې یوه خور وزمه او ما ورسره څه خفګان کړو خفه ورانه موقع میلونه شو زه تې مکې ته رالم هغه دلته رانلو زه هلته لانړم په دې قطع تعلقې کې ماله مرګ راغی او الله را باندې جهنم واجب کړو الله دې وساتي محترم تاسو ته یم چیرونه خویندې درنه خفئ او یو بله جمله وایم اخیری جمله وایم بس دعا کوو محترم امام الانبیا کعبې ته ودرېده بیت الله شریف ته او ګوته ورته داسې کړه وی ای کعبې ستا ډېر عزت دی د الله په نسبت باندې ان اول بیت وضع
علی الناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین. ستا ډېر عزت او عظمت دی په دې تمام دنیا کې او د الله په نسبت باندې خلک به لکونه او کروڑونه خرڅ کوي او راځي تا به ښکلوي او تا ته په کتو کې ثواب دی. ډېر زیات عزت دی د کعبې. خو توجه شه دې جملې ته، کعبې ګورې زما د یو ادنا امتی عزت او شرافت ستانه ډېر زیات دی. شوق سره سبحان الله. لکه دغه امتی ته خفه کې محترمو، دغه رشته دار د نه خفه دی، نو ستا څه خیال دی محترمو چې الله به رانه رضا شي او ستانه رشته کې څوک خفه دی، ورشه معافي ترېنه وغواړه، خیر دی معاف مې که. الله وایي تا ته خو سپک نظري ښکاره کېږي. قسم دی په دې معافۍ غوښتو باندې ستا درجې من تواضع لله رفعه الله. الله وایي تر عرشه پورې به ستا مرتبې اوچتې کم. شوق سره سبحان الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دی ورده خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې. الله د چا رشتہ داري کې خدای قطع تعلقي د خدای ته په محبت او الفتونو باندې بدل کې. الله ته په روغ باندې بدل کې. خدای مونږ کې د معافی غوښتو ولا خدای پیدا کې. الله دا اوچته ماده د خدای مونږ کې پیدا کې. الله رشتہ دار خدای ته قایم او دایم د چا په فیملی کې چې نفرتونه څوک اچي خدای هغه کس ته د نیکۍ هدایت وکړي. که د نیکۍ هدایت په قسمت کې نه خدای ستا دشمن دی په خپل توره باندې اوه آمین ووایه. څوک چې په یو ځای کې د شیطان کردار ادا کوي او غیبت کوي خدای د نیکۍ هدایت ورته وکړي. الله د نیکۍ هدایت ورته وکړي. حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. لرې ځایونو نه فقیر له افراد راغلي دي خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي. د حاضر مجمع په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. څوک پکې قرضداري دي خدای قرضونه په خیر او عافیت باندې ختم کړي. څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. د موږ یو ملګری د ریاض کې دلته والد صاحب دی بیمار دي، دعا وته کې چې الله شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. څومره ملګري دي په دا مجلس کې ناست دي، کورونو کې دي، اسپیټالونو کې دي، موږ ته د دعا ویلي دي خدای ته بیماری په صحت باندې بدله کړي. الله د چا کاروبارونه خراب دي د حلال رزق انتظام خدای وکړي. کاروبارونه خدای مستحکم کړي. د چا بچی نافرمانه دي خدای بچی فرمان بردار جوړ کړي. رشتو کې خدای مینه محبت الفت او اتفاق او اتحاد تا قیامت د سبا پورې خدای نصیب کړي. وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد برحمته.